طلاق وړه خبره ده کو جی غټه خبره ده او طلاق درنه خبره ده کو سپکه خبره ده جی نن سبا چې مونږ دا کیلونه سازه کړې ده او په وړو خبرو باندې منځ ته راولو او په وړو غصو باندې منځ ته بس راځي او بس لږه خبره او بس طلاق لږه خبره او بس طلاق نو بای دا وړه خبره ده کو غټه خبره ده دې باره کې درته نن شارټ ویډیو سازوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو څو څیزونه داسې دي چې د دې رښتیا هم رښتیا دي ګپې هم رښتیا دي ها جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والطاق واليمين یو څو خبرې پکې نور هم دي بعضې حدیث مبارکو کې و یو څو څیزونه داسې دي چې هغې چې رښتیا هم رښتیا دي او د هغې ګپ هم رښتیا دي یعنی د سره به هغه نه چیړي نه به په ګپ کې چیړي او نه به په غوسه کې چیړي یو پکې څه دی جی یو پکې جی طلاق دی طلاق ها لږه خبره او بس طلاق مخې ته راشي یاره جی ما خو په ګپ کې خبره کړې نه دا 3 کال توستی جی بس چې وډزېدل بیا پکې دا نشته چې په خطا کې ماشاءالله لاس ورغلی کو نه په قصد ورغلی دی بس ډزېدلی دی خبره دی بیا ختمه کړې ده او ګورې قرآن نه دی قرآن چې کله د طلاق الفاظ ذکر کوي چې طلاق ورکوونکي نو یقین د قرآن دا الفاظ درانه شي درانه او نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي مفهوم یې داسې دی چې په ټولو حلالو څیزونو کې الله جل شانه ته د ټولو نه مبعوث ترین عمل کم یو دی یعنی په حلالو څیزونو کې د ټولو نه الله جل شانه ته ناخوښه کم یو عمل لی تاسو ته پته ده هغه دی طلاق او ګورې جابر رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک نقل کړی دی مسلم شریف کې حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مفهوم دی چې د سمندر په تخت په سمندر د پاسه نه دی د شیطان خپل تخت لګولی او دا شیطانان نه دي دا ټولې بس تشکیلونه ولکړي څوک یو خوا څوک بل خوا ځي خلک ګمراه کوي او بیا تی چراشی تپوسونه تی کوي چې جناب تاسو نن څه چلو کو نو یو ورته وایي چې ما خو نن بډاکه ور واچول بل ورته وایي چې ما خو په زنا ور واچول بل ورته وایي چې دا ګناه بل ورته وایي بله ګناه نو وایي صحیح ده جی ښه کارم کړی دی یو پکې راشي وایي او هغه ورته څه وایي یاره جی ما وایي د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کو او اختلاف دومره ورسید کنه جی چې بس خاوند راولګید او دا 3 خبرې بس وکړې مخې ته راوستې او خپلې ښځې له طلاق بس ورکو او خبره ولا ختمه کړه بس نو هغه شیطان نه دی مشر هغه وایي ځان ته رانږدې کړي داسې چې ته رانږدې شه تا صحیح کار کړی دی د یخه بخه کار خو تا وکړو د جرړې نه خو کار تا راچوت کو ولی جی دا د 2 کسانو طلاق نه دی دا د 2 خاندانونو جګړه ده دا د 2 خاندانونو کې دننه څومره خلک دی د هغوی ټول توړ پوړ دی په دې کې به ډېرې رشتې وس ماتې شي په دې کې به ډېرې خبرې اترې داسې وشي چې زه ستا که نه درځم او ته به ما که نه راځې په دې کې به د الله ډېره نافرماني وشي رانږدې شه وایي تا وایي صحیح کار کړی دی نو مهرباني وکړي جي زمونږ مفتي صاحب وایي تنګ شوم جي تنګ شوم یقیني طلاقونه وایي تنګ کړم په خپله ماته جي زه ورته ویم که نه روزانه کم سے کم 3-4 هزار وټساپ یې راځي او داسې رنګونه هم راځي یقیني درته یم چې زه ویم 60-70% نه 60% خو کم سے کم د دې مسلې دي جی او تاسو ته بیا پته ده څومره جاخی ده دی څومره درنه خبره ده دا مونږ ته بیا پته ده چې صحیح حساب کتابي بیا نو مهرباني وکړي چې دا خبره د سره مخې ته مه راولئ د طلاقو دا خبره د سره مخې ته مه راولئ اکو د روزګار مسلې ده اکو سړی غوسه شي لکه ووغه ګزار پې وکړه خو دا ورته مه وایه دا مخې ته مه راوله په موبایل دا خبره مه کوو چې طلاق داسې او طلاق هغسې او کو دلته لاړې دا خبره ده او کو هلته لاړې دا خبره ده او کو دا کار دی وکړو دا خبره بس طلاق نو جي ګوره بیا به لاس مروړو داسې بیا لاس مروړو بس بیا خبره ختمه شوي ښه نو بهر کې په غرض مې دا دی جي دا ویډیو به جي ډېره شیر کوئ ښه ځکه چې دا مسله ډېره عامه ده جي په وړو خبرو باندې بس مخې ته راشي په وړو خبرو باندې مخې ته بس راولو ستا او بیا وایي مولوي صاحب وایي څه وکړو جي وایي
وایي لکه خبره څنګه وکړو جي بس دا خبره همداسې کړې ده نو مه راوله مخې ته که نه یاره لرې کړي دا څیزونه نو بهر کې مهرباني وکړي جي دا طلاق دا لفظ نه دا مخې له مه راولې دا 3 کارتوسې زه خو درته ویم ګوره دا 3 بس چې ودې وي بس خبره دې بیا ختمه کړه بیا چې دا بیبي تاله راځي واپسې کې نو څومره شرم دی تاله واپسې کې دا راځي څومره خبرې اترې بیا دې کې کېږي خو بهر کې مهرباني وکړئ دا ویډیو به شیر کوئ صحیح ده چې کومه ویډیو تاسو ته مهرباني وکړه په کلکه یاده کړم هغه تاسو شیر کوئ ځکه چې د هغې ډېر ضرورت وي ما ته پته ولګي چې د دې خبرې ډېر ضرورت دی خلک تپوسونه کوي نو په هغې به زه تاسو ته لږ زور در کوم چې دا شیر کوئ صحیح ده ځکه د ډېرو تور سرو کورونه به بچي یقیني بس دا ښه دی چې الله موږ له د بیبیانې راکړي دي یار یقیني درته یم دغه به زمونږ بس وس رسي نه دغه وس زمونږ بس رسي نه بس دې میدان ته یې راولو ایسته او بس خبره وله ختمه کړو صحیح ده انشاءالله دې خبرو نه مکمل مونږ به وړو جي دا په ګپ کې مخې ته نه راولو د دې تذکره هم مونږ نه کوو تذکره